बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। خوږو ګران طالب علمانو، امید لرم خبرې او پرونی چې کوم ټاپیکو پاغه باندې په پوښی پرون زمونږ ټاپیکو چوټو کې جدید طریقې علاج کې رهنما اصول پای کې بیا مونږ دا ویلو چې تقریبا 80% چې کوم کثرتي ضربونه راځي کوم خپچ واوړي سیدا اغا د مسلز او د ټیشوز چې د غیر زخمی کېدو په وجه باندې پیدا کیږي. دا غیر نه پس بیا مونږ ویلو چې د پارچې ابتدایي طبي امداد په تور باندې دوه طریقې دي کوم چې خپل حل چې دی هغه ضروری دي. کم مخانه پای کې نمبر فرست هم سره وو رایسز RICES چې مطلب وو ریسٹ آئس کمپریشن الیویشن اینڈ سپورٹ. آرام صحیح رکھنا. آئسنگ یعنی برف لگانا دباو او اونچا مطلب لوګټه هغه خپچلا اوچتول صحیح را کم چې دمغه هارت ته هارت نه لګ داغه نه اوچتول بیا چې د پملاستی باندې صحیح رکھنا. بیا الیویشن مینز اونچای اوچتول صحیح را او سپورٹ مینز سهارا ورکول څه شی تاوحال یا پس شي پورې هغه چې دی هغه تړل چې سهارا ول کلش سپورټ ورلا ورکلش. نن زموږ ټاپک دی دویم طریقې علاج دی DRABC. څنګه چې دا رایسز جدا جدا مطلب د هر یو ورډ یعنی RICES د هر یو جدا جدا مطلب دغه شانته دلته کې چې هم د څنګه چلې خانه دلته کې هم د هر یو ورډ چې دغه جدا جدا مطلب ده د هر یو الفابet چې دغه جدا جدا مطلب ده. ٹھیک ده خانه رازو خپل ټاپک لا زمونږ ټاپک نن ده DRABC دا دویم طریقې علاج ده کم چې مونږ چې به تور د فرست ایډ چې هغه مونږه یوز کولای شو ابتدایي طبي امداد په تور چې دا مونږه یوز کولای شو. DRABC किसी भी हादसे की सूरत में जख्मों की नोयत और जिंदगी को लाहक खतरात के बारे में आगाही का जरिया है. دا شیخ خانه دا د حادثه په صورت کې چې د زخمونو د نوعیت او د ژوند چې هغه ته چې کم خطرات دي دغه متعلق د آگاهی یعنی د خبرېدو د پوهه کېدو په باندې یو ذریعہ ده. اگر आप इस तरीके पर अमल करें तो आप जिंदगी को ला खतरात की निशानदेही कर सकते हैं और इनका तदारुक तरजीही बुनियादों पर कर सकते हैं. اوس کپري طریقه باندې سو کمل وکي نو هغه چې کم ژوند چې کمی خطرې دی الته کې نو دغه نشاندهي هم کې دی شي او دغه نه د بچاو لپاره چې هم څه طریقې کار چې هغه اپناوي دی شي. DRABC مطلب سره دا رقم الفاظ چې مخفف ته صحیح ده. د D نه مطلب دی ډینجر د D نه مطلب سره ډینجر خطره. د R نه مطلب دی ریسپانس رد عمل. د A نه مطلب دی ایئر وے سانس کی نالیہ. د B نه مطلب دی بریتنگ سانس لینا. د C نه مطلب دی سرکولیشن یعنی دوران خون او د زمو سره د دې د هر یو الفابet چې جدا جدا مطلب دی. हमें चाहिए कि हर बार हादसे की सूरत में मरहलवार इस तरीके पर अमल करें. دا جدا جدا مرحلې دي دا سټیپس دي صحیح خانه دا جدا سټیپس ته موږ په کار چې د حدیثه په صورت کې موږ سو کومه په دې سټیپس باندې چې عمل وګدا بوس مخه ته موږ هر یو چې هغه جدا جدا ډیسکس کوو. کپه دې پوښیې نو راځي چې مخه ته دا چې دا موږ ډیسکس کو ډینجر ریسپانس ایر وے بریتنګ او سرکولیشن راځي چې دا جدا جدا ډیسکس کو. نمبر فرست راځي خطرہ یعنی ڈینجر. दौरान हादसा अगर किसी को मदद चाहिए हो तो पहले इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि क्या ऐसा करना महफूज साबित होगा. अगर ऐसा नहीं तो इर्द गिर्द से ख़तरे का सबब बनने वाली वजूहात मसलन टूटे हुए शीशे के टुकड़े आग वगैरह को दूर कर दें. ख़तरे का बाइस बनने वाले असबाब के खात्मे के बाद अगले मरहले में जाए. د خطرې یعنی سوري د حادثه په دوران کې کچاته د مدد ضرورتي نو اول لري خبره اندازه لګول لازمي چې یاره د دې سړي د مدد کول چې دی آیا دا محفوظ دی کنه دی
ټیک ده خانه آیا د مدد ز کولای شم په دې حالات کې کنه نشم کولای او کچې په دغه صورتحال کې زه مدد د نشم کولای ډایرکټلی نو بیا په کار سری چې د خطرې چې کم اسباب دي کم چې د خطرې هغه سبب جوړ شوی فار ایگزامپل الته کې لکه ماتشي شیشي دي ټیک ده دا غیا ټوکلې پرتی دي یا دا غي ځکه اور لګېدل د نو پاور کې څوک دي هغه مدد ضرورت دی نو پاور کې بسنګ مدد کېدای شي صحیح ده نو په کار دا را چې د خطرې چې کم اسباب دي چې دا سری چې دا ختم کړی شي او د هغې نه پس مونږه سچل وکړو بلې مرحله لاړ شو دا حادثه په دوران کې کچاته د مدد ضرورتي ډینجر موږ سره دا ایکسپلین کو د حادثه په دوران کې کچاته د مدد ضرورتي نو اول دا اندازه لګول پکار دي چې آیا د مدد کول وس محفوظ دي د ما لپاره او کنه دي او کله چې ډایرکټلی هیلپ لاغه نه چې دا ممکن نه بیا سپکار دي کم سيزونه چې الته کې دي او هغه د خطرې وجره مطلب تر هغه په وجبان دي هغه هیلپ نشي کولای نو سپکار دي اکه ور دي او کا شیشي دي دا ټوکلې پرتی دي نو سچل پکار دي اول هغه لر کول پکار دي او بیا بل مرحله چې کم ده دویم سټیج چې هغه ته راتلل پکار دي ټیک شو بیا توراله هیلپ لا نو دویم زم سر راځي ریسپانس یعنی ردی عمل سره خانه ردی عمل یعنی رسپانس حادثے کی جگہ پہنچ کر اس بات کا یقین کرنا کہ وہاں پر موجود زخمی لوگ آپ کے بلانے پر آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں کله چې ته دې زه تور ورسېدې نو بیا د دې خبرې یقین دهاني کول لازمي دي چې کم زخمیان ته موجود دي کم خلک چې دلته کې متاثر شوی دی د دې حادثې د وجنا نو چې هغه چې دغه ته आवाज کې نه ته आवाज کوي کنه کې ستا طرف ته متوجه کیږي کنه تعالی سره ریسپانس درکې او کنه درکې ته چورته کوم وینا کې ته چې کوم आवाज کې ته چې هغه طرف ته متوجه شي او تور ته سوې نو آیا هغه تعالی سره جواب درکې کنه درکې ٹھیک ده خانه اگر نہیں تو آپ اگلے مرحلے کی طرف جائیں یعنی ان کی سانس کی نالیوں پر توجہ دے او که تعالی هغه جواب نه درکې نو څه مطلب دی چې بهوشي په حالت کې دي نو بیا به مونږه بل چې کوم مرحله ده سبق او خانه هغه تبا زو بیا زموږ سره دی دریم نمبر کم سټپ چې هغه سانس کی نالیاں ایئر وے چې کوم دي اگر مریض بےहोश ہے تو اس کی سانس کی نالیوں کو اس پوزیشن میں لائیں کہ وہ آسانی سے سانس لے سکے صحیح ده خانه که یو مریض چې دی هغه بېهوشه پروت دی نو اول چې دی د هغه کم د هوا چې کمی نالۍ دي هغه سره په داسې پوزیشن کې راوسته پکار دي که هغه چاسچلو کې هغه ته په ساه اخیستو کې چې دی هغه اساني پیدا شي هغه ساه چې دی هغه واخلي سچلو شي سانس لے سکے چې هغه ساه واخلي یا مصنوعی تنفس ان کے لیے سودمند ہو او کچې هغه په ساه غستو کې مطلب هغه ته تکلیف نشي اغسته لکه څنګه چې مونږ په تیر شو لیکچر کې ویلو نو بیا ول ضرورت دی بیا ول د مصنوعی تنفس کم چورته مونږ ارتفیشل اکسیجن مطلب هغه ته بیا مونږه په خوله کې ورته پوز ولونی سي او په خوله کې ورته بیا هوا چې د پوکې ورکی او دغه نه پس چې دغه هارت چې بیا پمپینګ ولا دغه کې صحیح ده لسره پاره چې د پسا اغسته چې د بحال شي او د واخلي نو بیا د مصنوعي تنفس چې دی مصنوعي طور چې موږ کم اکسیجن ورکو کم هوا ورکو کېدای شي دا غره لپاره سودمن ثابت شي دا غره لپاره څه شي خانه پیدامن ثابت شي لہذا انہیں چت لٹا کر ان کا سر تھوڑا پیچھے کی طرف اس طرح رکھے کہ ان کی ٹوڑی اوپر کو اٹھی ہوئی ہو نو سپکار دی مصنوعي تنفس ته پاره چې هغه نیغ په نیغ هغه سملې او دا غره اثر چې د لوکټ مطلب شاته طرف ته واړي چې دا غره زنه چې کومه ده خانه دا زنه چې کومه ده چې دا را اوچته شي د غشانته او بیا دا غینه پس سکول غواړي دا پوز نیول غواړي او هغه ته په خوله کې پوکې ورکول غواړي چې دا هغه ته پوکې ورکړي دا هغه د لنګس چې هغه ته هوا لاړ شي او بیا ولا تو پسینه باندې زور وکي لګ لګ چې هغه سره دا هغه په دغه چې پمپ شي هغه ته دا هغه په سا اغستو کې چې هغه تکلیف ختم شو سا اغستل شروع کی صحیح خانه یا ورته په خوله کې هوا ورکي چې دا هغه په وجبان دا هغه لنګس چې دا غډک شي هغه ته اکسیجن ورشي او سا اغستو کې آتا تکلیف ختم شي او سا اغستل شروع شي سانس لینا یعنی بریتنگ सांस लेना सा अगस्तल ठीक तो खाना ब्रीथिंग वर्ता इंग्लिश की वही अगर जाए हादसा पर मरीज होश में हो तो उसके जिस्म को आरामदेह हालत में रखे ताकि वो आसानी से सांस ले सके
که د حادثې په موقع باندې د حادثې په ځای کې یو مریض دی هغه په دغه حادثې شکار شوی دی په هغه حادثه کې چې دی هغه هم متاثره شوی دی خو هغه بېهوشه نه دی هغه په هوش په حالت کې دی په هوش کې دی نو د هغه جسم چې کوم دی هغه په داسې ځای کې دی ایښودل غواړي چې هلته په ساه اخیستو کې اساني څه ورته یې ښه نه چې په ساه اخیستو کې ورته اساني او هغه ته چې په اسانۍ سره هوا میلاویږي نو هغه په یو کولاو ځای کې ایښوده غواړي او د هغه خواو شاته چې دی هلته کې ګڼه چې دی هلته نه جوړول غواړي اور اگر مریض بےहोश हो और वो सांस नहीं ले रहा या उसकी सांस रुक रुक कर आ रही हो तो उसे मसनूई तनफुस के ज़रिए सांस बहाल करने में मदद दे او یو مریض دی هغه چې دی هغه بېهوش دی سا نه اخلي یا د هغه سا هغه اخلي خو سیچل کوي خانه رک رک کر آ رہی هو مطلب د هغه سا چې دی هغه ریګولرلی هغه بریتینګ نه کوي لکه څنګه چې نارملی کیږي د هغه بریتینګ چې دی هغه نارمل نه دی نو بیا څه پکار دي چې موږ هغه ته مصنوعي تنفس هغه ته موږ ورکو چې د هغه سا اخیسته چې دی هغه بحال شي اته موږ ارټیفیشلی چې دی ته موږ اکسیجن پرووایډ کو یا موږ د هغه په خوله باندې خوله کیدو او پوکیول ورکو هوا ورکو چې دغه لنګز ډک شي اته اکسیجن پرووایډ شي او یا چې هغه ته مونږه ارټیفیشلی چې څنګه چې ماشين په ترو باندې اکسیجن فراهم کی چې ته مونږه اکسیجن فراهم کو کله سره هغه ماشين موجوده او په ټیم باندې د اکسیجن بندوبست چې هغه شوی او اکسیجن موجودي نو په هغه صورت کې ول بیا مونږه په ماشين په ذریعہ باندې هم سور کولای شو خانه اته مونږ بیا اکسیجن پرووایډ کولای شو ٹھیک شو خانه دا زموږ سره کم یو سټپ سانس لینا یعنی بریتینګ چې دی دا زموږ سره یو بل سټپ وو وس راځو مونږه سیلا یعنی سرکولیشن دوران خون ټیک ده خانه دا یو بل مرحله ده یو بل سټپ ده یو بل سټیج ده د डी आर ए बी सी دا یو بل مرحله ده کم چې डी आर ए बी सी یعنی सी یعنی लास्ट नंबर स्टेप ده अगले مرحلے में आप इस अमर पर तवज्जो दें कि मरीज के जिस्म के किसी हिस्से से खून तो नहीं बह रहा है वस पर नेक्स्ट स्टेप की सबक कर दे दागे मरीज तरफ ته دسي توجه ورکا ولټوا چې کی کا چې داغه سزینه خو اینه چې داغه سزینه بلډینګ هونه کیږي داغه نه اینه خونه بهيږي ٹھیک شو خانہ اگر خون بہ رہا ہو تو کسی صاف کپڑے یا پٹی سے خون کو روکنے کی کوشش کرے اب کچری نه تی بهيږي بلډینګ کیږي نو بیا یو پاکه کپڑا صفا کپڑا یا یو پټی چې دا هر څه شي چې په هغه باندې داغه د اینې د ودرولو او د غزیر صفا کولو چې د کوشش पकार दे मंदरजा बाला तमाम मराहिल में इर्द गिर्द के लोगों से मदद तलब करे او تو چې دا څومره مرحلي دي نو ستا خو شاته چې حدیثه شي د نوالتي کې بډیر شیخ خلک نو د هغه خلکو نه چې دا غوسره تو هغه نه هم ته مدد غوښته شي چې ستا سره هیلپ وکي ستا مدد وکي اور نزدیک ترین ہسپتال اور ایمبولینس سروس کو مطلع کرے او حدیثه شوی دا तौरता सौर के खाना तिबी ابتدائی طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ ته پرووایډ کې د دې سره سره چې کم چې تاسو انتهایی نزدیک ترین هسپتالي اګه کچ هسپتالي کې غټ هسپتالي او کا ایمبولینس سرویس چې موجودي نو هغه ته هم اطلاع ورکول پکار دي چې هغه بندوبست وکي او د حادثې چې کم ښکارشي خلک دي چې په حادثه کې چې کم متاثر شي خلک دي چې هغه زیاته چې هسپتال ته د ایمبولینس په ذریعہ باندې ځکه چې ډېر په تیزی سره او زری ورسي او داغو علاج زر تر زر وشي دا زموږ سره د دې چپټر اهم نکات دي راځي چې دا ډیسکس کو په دې چپټر کې کمی اهم خبریں وشوي سیلاب के बाद वबाई अमराज फैलने का खतरा होता है سیلاب نورستا د وبایي مرزونو چې د غیر خورېدو سي د غیر خورېدو خطر موجود دي د سره وبایي مرزونه لکه د سره کووډ 19 چې کورونا وایرس چې کوم دی د سره یو وبایي مرض دی د وبایي مرزونو एग्जांपल شو سیلاب के खतरे को कम करने के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल किया जाए और سیلاب د خطرې د کمول لپاره کم حفاظتي تدابیر چې موږ را کړی هغه ک پروینشل ډیزاستر مینجمنت را کړی او هغه ک نیشنل ډیزاستر مینجمنت را کړی نو په عمل पकार दे सैलाब के खतरे को कम करने के लिए पौधों और जंगलात को बढ़ाया जाए और सैलाब द खतरे र कमول لپاره बूटी चिड़ी ونی चिड़ी هغه چې زیات نه لول پکار دی او چې ډېره سیواشي چې هغه د سیلابونو خطر چې دا هغه
कम शी। सैलाब के दौरान और बाद में मुहतात रवैया इख्तियार किया जाए। सैलाब का राशि और कर सैलाब नपस चिकम वक्त बिया पाए के मुहतात रवैया चिरा इख्तियार वल गवाड़ी। मुतासिरीन की बहाली सैलाब के उतरने के फ़ौरन बाद शुरू की जाए। और कम मुतासिरीन चिरी कम खलक चिरा गजीन चिरे बेकोरा शहर है, कम खलक कुछ नकल मकानी कड़ी या कम खलक चलते नूर मुतासिर शहर है आगू चिरे पौरी तौर द सैलाब नरुस्त चिरे दागो द बहाली सिस्टम चिरा पक्कार दे। तमाम तंजीमें और अफराद हुकूमत के साथ ताउन को यकीनी बनाए और जो 10 किस्म मुकला पकम की चे सरे खाना द मुसीबत वक्त है। फॉर एग्जाम्पल सैलाब रागले दे, फॉर एग्जाम्पल जलजला रागला, फॉर एग्जाम्पल यो बल्ले से आफत रागले दे छिपहागे की ब्या पकार दर पशेरी कबान निकावशी न सुम्र चुहुम तंजीमुनई एनजीओज वगैरह चिकम दी सईदा और दागे ने अलावा द हुकूमत असे आम खलक चिदा गोला पकार दी ची द हुकूमत सरा ताउन के दागो सर ताउन चिरागा यकीनी जोड़ की। राइसिस मतलब RICS चिरे दहर के लफज चिरे खाना दहर के लफज जुदा जुदा मतलब दे। R मीन्स रेस्ट, I मीन्स आइस, C मीन्स कंप्रेशन यानी दबाव, E मीन्स एलिवेशन यानी ऊंचाई या ऊंचा और S मीन्स सपोर्ट। दहर ये लफज चिरे जुदा जुदा मतलब दे। इब्तिदाई तिबी इमदाद की असूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। और इब्तिदाई तिबी इमदाद चिकम ने फर्स्ट एड चिकम असूल ली आगा चिले आगा मद्देनज़र रसातल चिले आगा लाजिमी दी। चोटों के जदीद तरीक़े इलाज को जानना ज़रूरी है और ज़ख्मों चिकम जदीद तरीक़े इलाज दे आगा पेजंदल चिरी पागे पोइदल लाजिमी दी। कम कम खाना दवो या वो राइसिस यानी RICS और द्वयम वो DRABC दा दवा मुसर जदीद तरीक़े इलाज दी और आगा चिले आगा पाइबान जान पोकवल चिली दा हर कस तपारा ज़रूरी दी ज़क ज़रूरी दी जो फर्स्ट एड हर दे चिले सन सा किस्मा हदीसरा पे खेदेशी और फर्स्ट एड वर्कवल चिले दा हर यो कस लपकार दी चाल चल वर्जी और आगा इब्तिदाई तिबी इमदाद चिले आगा कवल शिद मुतासिरीनो पदी जबान दे जमन ने लेक्चर सर तरसी उम्मीद लरम तासु पोहाशी ये करचा स किस्म से क्वेश्चनी न तासु कवला शे पे कमेंट बॉक्स के और यो बल अहम खबरा द लेक्चर मुतालिक खपल फीडबैक चिरे आगा हम राकोई अद कमेंट्स पर सूरत क्यों की देशी आगा द मैसेज पर सूरत की व्हाट्सएप मालूम की देशी कप लेक्चर के तासु तसकमेख कारशी लक मतलब तासु आई चियारा यो बल ख तरीका पागे बांधे डेर ख की देशी हम पाए बांधे ख पोशु न आगा सजेशंस चिरे आगा हम तासु मुंगा वेलकम को तासु खपल ख्याल साथई मुंग खपल दुआगान की याद साथई और सबन लेक्चर पूरे द अल्लाह पाम